رب کائنات څه فرمایي او تفسیر مدارک یو خسته خبره لیکلې ده الہ العالمین فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الہ العالمین په قرآن کریم کې فرمایي اے صحابه کرامو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امتیانو داسې خلق با د نبی علیہ السلام په امت کې پیدا شي چې هغه خلق با بغیر څه د پروا نه مونځ ضایع کوي مونځ قضا کول مونځ پاتې کول هغوی ته هیڅ شی نه ښکاري مونځ به ضایع کوي او د هغې نه وروستو ای د پیغمبر علیه السلام امته نبی علیه السلام په امت کې به داسې خلق پیدا شي یتبعون الشهوات چې هغوی نه نفس څه وغواړي رب کائنات په قرآن کې فرمایي دغه نفس خواهش به هغه پوره کوي حلال ته به نه ګوري حرام ته به نه ګوري خو نفس خواهش به پوره کوي رب کائنات فرمایي فسوف یلقون غیا رب کائنات به دغه خلق په آخرت کې په اور د جهنم کې واچي نعوذ بالله او د جهنم په کنده کې به یې واچي